الله پاک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلی دی نو د هغې د رالیږلو یو څو مقاصد دي او هغه څه مقاصد الله پاک په دې آیت کې ذکر کوي او حضور پاک مبارک ته الله اعلان کوي یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا اے پیغمبره د رسول الله مبارک الله ډېر لوی قدر کړی دی نور پیغمبرانو ته الله په نامه وعظونه کړي دي الله هر چاته کولی شي په الله څه پابندي نشته او نه د الله نه څوک اوچت شته آدم علیه السلام ته په نامه واعظ کړی دی یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه اے آدم ته او بیبي د جنت کې اوسېږئ نوح علیہ السلام تم واس کہ یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات اے نوح د کشتینا زمون په برکتونو په سلامتی را کوشا وناديناه ان یا ابراهيم قد صدقنا رؤياك انا كذلك نجزي المحسنين اے ابراہیمہ تا خپل خوب رشتونه وناديناه يا ان يا ابراهيم قد صدقت رؤياك خوب دې رشتونه ابراهيم عليه السلام تم आवाज شو موسی عليه السلام تم په نامه आवाज کړي یا موسی اني اصطفيتك برسالاتي وكلامي اے موسی تما په خلقو کې غوړه کړي پیغام در کوم خبرې د سره کوم یا عیسی انی متوفیک ورافعک اے عیسی زد بده وجرم بل څوک دې نشي وجل او اوس ته پورته کوم زبده بیا وجنم چې کله زما خوښ ایوب علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا قرآن شریف کې نور پیغمبرانو تعالی په نامه आवाज کړي او زمونږ د حضور پاک ته الله په ټول قرآن کې په نامه आवाज نه دی کړی نوم یې ولا غشتی دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله او आवाज یې ورته په نوم نه دی کړی یا ایها الرسول دا आवाज کوي اے رسوله یا ایها النبی اے پیغمبره یا ایها المدثر اے صادر اغسطن کیا یا ایها المزمل اے پا صادر کے ځان رانغښتون کیا خو په نامې ورته آواز نه دی کړی علماء وایي دې کې اشارت دې ته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله ډېر ګران دی او امت تم دا تعلیم دے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعدكم بعضا لکه مونږ چې څنګه یو بل تاواز کو اے فلان کی دل تراشا اے فلان کی دل تراشا دا سواز به پیغمبر ته نه کې دا आवाज بنه کې احترام بکې عزت بکې قدر بکې دل تم الله یا ایها النبی اے پیغمبر درې صفاتونه دي ان ارسلناک شاهدا ومبشرا تبا دا قیامت پر روز گوئی کے دخپل امت تا پار او امت بم گوئی کئی قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی لیکون الرسول علیکم شہیدا او لتکونون شہداء علی الناس نوح علیہ السلام نبا اللہ تپوسو کی بخاری کی حدیث سے چتا دے خپل قوم تا زما دین رسول دے کنا ابوی آو قوم بے انکارو کی دمونگ تا دین ندے رسول نو اللہ بدا نوح علیہ السلام نے تپوسو کی گواہ دے سوکتے اللہ تا عرص معلوم دے خود خلق باندے حجت قائمی نو نوح علیہ السلام بوئی چی زما گواہ محمد و امته محمد صلی اللہ علیہ وسلم او داغو امت زما گواہ دے
نو مونږ به بیا ګوی کوو لیکونو شهداء علی الناس لیکونو شهداء علی الناس امت ټول ګواهان دي ګوی به کوي نو د نوح علیه السلام قوم به دې دروغجنو ته وګوره چې دې ګوی کوي چې نوح علیه السلام مونږ ته دین رسول دی دوی هغه وخت کم ځای نو الله به مونږ نه تپوس وکړي چې واقعي تاسو وی هغه وخت سره مونږ به څه ووایو مونږ وایو الله تا مونږ ته په قرآن کې ویلي دي چې نوح علیه السلام دین رسول دی دعوت یې کړی دی تا ویلي دي ته رښتونی یې په دې وجه مونږ ګوی کوو او پیغمبر به بیا په مونږ ګوی کوي آها ډیره ګرانه ده حضور پاک کې دا آیت د یو صحابي نه واورېدل ویې ژړل ځکه د پیغمبر ګوی ډیره خطرناکه ډیره مضبوطی او چې کم وخت کې د عرفات په میدان کې او په مینا کې رسول الله مبارک اعلان وکړ اللهم قد بلغت هل بلغت ما دینو رساو ما دینو رساو ځکه الله آیات نازل کا په عرفات کې اليوم اکملت لکم دینکم ستاسو دین ما مکمل کو واتممت علیکم نعمتی خپل نعمت میں در ته پورا کو وردویت لکم الاسلام دین او دین میں در لنومم خوخ کړی دی چې هغه اسلام دی اسلام میں دل خوخ کړی دی الحمدلله اسلام والا دین مونږ له الله خوخ کړی دی او د حضور پاک په برکت باندې هغه مونږ ته الله رسول دی مونږ د دې خبرې ګوی کوو عمل هم پې ونه کوو ګوی به کوو اوس هم چې څوک د رسول الله مبارک مخې ته په مدینه منوره کې ودرېږي او سلام اچوي نو څه وایي اشهد انک قد بلغت الرساله زه ګوی کوم چې تا د الله پیغام رسول دی نصحت الامه د امت خیر دی لټولی دی ادیت الامانه د الله چې کوم امانت دی هغه تا رسول دی دا وایي ښه سړی نو حضور پاک درې ځله ګوته مبارک اوچته کړه او ګوته به یې راښکته کړه اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد یا الله ته ګواه شه چې دې وخت کې دوی مني چې ما ورته دین رسول دی هسې نه قیامت پر ورځ انکار ونه کړي انا ارسلناک شاهدا ګوی به کې باقاعده چې ما دین رسول دی ومبشرا او زیر ورکون کې خلقو ته د جنت چې څوک زما تابعداري وکړي او زما والا دین قبول کړي نو جنت ته به ځي ونذیرا او خلق به د دوزخ د عذاب نه یری چې څوک ما ونه مني او زما دین او زما راوړلی شوی قرآن ومني دا به دوزخ ته ځي دا دعوت دی د رسول الله مبارک ټول عمر رسول الله مبارک چې نبوت ملو شو 30 کاله دا دعوت چلولی کافرانو ته دا دعوت رسول دی د خطونو په ذریعه دا دعوت رسول دی صحابه لیږلي دي د هغوی په ذریعه دعوت چلولی دی او په خپله هم دعوت چلولی دی او که چاته تپوس کړی دی چې ته پیغمبر ستا دلیل څه دی نو بیا ورته دلیل هم پیش کړی دی هغه دلایل بیا د الله د توحید په قرآن شریف کې هم شته ډېر شی یو نه دی چې الله یو دی ولې یو دی اسمان یې پیدا کړی دی تاسو یې منئ د مکې مشرکان ځمکه پیدا کړې ده تاسو یې منئ دریابونه پیدا کړي دي ستوري پیدا کړي دي وښایه بل څوک د ځمکه اسمان او ستوري پیدا کړي که نه نشي پیدا کول نو چې نشي پیدا کولی نو یو ناقص شی به تاسو خدای له شریک جوړوئ بوت به د خدای شریک جوړوئ پیغمبر به د خدای شریک جوړوئ انسان به د خدای شریک جوړوئ نه الله له شریک نشته الله یو دی په ذات او په صفتونو کې دلایل یې ویلي دي خو که چا ښکاره دلیل غوښتی دی نو هغه ته ښکاره دلیل هم ورکړی دی هغې ته بیا معجزه وایي هغه د عقل نه اوچته ده لکه د عظیم معجزې ذکر ما تاسو ته تیرو 2 جمعو کې وکړو چې هغې ته د معراج معجزه وایي یو اعرابي او بانډیسي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ترمذي جلد ثانی کې حدیث دی او حضور پاک ولا د ایمان دعوت ورکه مسلمان شه باندې سي ورته وی ستا دلیل څه دی حضور پاک مبارک ورته فرمایل وی کدی غونچک ته اشاره وکم د اونې او د لاندې راشي او بیا ورته اشاره وکم خپل ځای له ورسي او به منې وی بالکل رسول الله مبارک غونچک ته اشاره وکوي لاندې راکوشه غونچک لاندې راغی بیا ورته اشاره وکړه بره وخیجه بره وخته باندې کلمه شهادت اوه الله پاک مسلمان دا معجزه شو
ستوي معجزه معجزه دیتا وی چې د پیغمبر نه یو کار صادر شي یا د پیغمبر مخ کې داغه د منشا مطابق یو کار صادر شي او د عقل او د عادت نه او د عرف نه اوچتي عقل هم نه مني عرف هم نه مني دیتا معجزه وی عاجزه کوونکې معجزتون عاجزه کوونکې خلق ټول عاجز کړي دي د دې مثل د دې پشان څوک نشي کولی څوک دیو کی کنه چې دا اونې غونچک زمکه تر اخکته کې او بیا پورته کې نشي کولی یو ځل حضور پاک مبارک یو صحابي ورته روټه کړې وه هغه ورته ګډ یا چیلې حلال کړی مرګري ورسره و چې غوښه یې خوړه هډوکي په ځمکه وغورځول مرګري ته وایي دا هډوکي راغونډ کا هډوکي راغونډ کړل حضور پاک مبارک پې د پاسه لاس راخ که واپس ته خدای چیلې جوړ او داسې نه وه چې ګنې څه کاغذي چیلې و نظربندي و نه هغه بیا ډېر عمر جمدی وګرځېده اوس د عقل دا مني نه عرف او عادت کې څوک کولی شي نه خو پیغمبر په لاس باندې کېږي معلومیږي دا چې دا د هغې ذات د طرف نه پیغمبر ته یو طاقت میلو شو کم ذات چې لومبې دا چیلې پیدا کړی نه د چیلي اډوکي و نه غوښه او الله د چیلې په ګېډه کې پیدا کو نو دغه ذات د اډوکو تم غوښه ور اغوستلی شي او دا چیلې واپس جوړولی شي قرآن شریف کې الله پاک د عیسی علیه السلام متعلق نه وایي چې عیسی علیه السلام به مړي ته وی قم باذن الله د خدای په حکم ودرېږه نو وبدرېده مړی چې کم وخت د وجود ته اکسیجن بند شو د ده په رګونو کې وینه جام شوه د ده زړه حرکت ختم که او دی مړ شو د دنیا ډاکټران او سیاستدانان کېنه دی د جمدې کې ټول رګونه جام شو وینه پکې ونښته وینه کنیکشن ختم څنګه جمدې کېږي کلمو کې هغه خپل فنکشن ختم شو معدې ختم که پړپوس ختم که سترګې ختم که ډاکټر وایي دا نه کېږي عقل وایي نه کېږي عرف وایي نه کېږي الله وایي عیسی علیه السلام وایي قم باذن الله کېږي واپس به الله دا مړي جمدې کوي که به نه جمدې کوي تغیب وی کنا اذا كنا ترابا وعظاما انا لفي خلق جديد موږ نه به خاورې ډوکې جوړې شي بیا به جمدي شو الله وی کم ذات چې په لومبي ځل د مور په ګېډه کې ته پیدا کړې هغه ذات تا واپس هم جمدي کولی شي د موسی علیه السلام دا معجزه وه د عیسی علیه السلام دا معجزه وه او د حضور پاک دا معجزه وه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه تقریبا لږ اختلاف شته خو شپږم نمبر مسلمانو په سړو کې وی د مینا عرفات د میانس کې دلته مې ګډې چیلې سرولې حضور پاک مبارک ته او حضرت ابوبکر صدیق دواړه را روان دي وی عبدالله ابن مسعود ګډو چیلو کې د پیش ته چې مونږ له اوله شي ما وی نه هغه وخت کې حضور پاک ته نبوت میلو یو څو ورځې شوې سموده شوی ګډو چیلو کې د پیش تما وینا یو ګډې ته یا یو چیلې ته اشاره وکړه وی دا وله شه که نه وی دا خوچه ده تی کلک دی اوچ انخطی دی غلان سے اوچ کلسه ده هلکه چې تی یې اوچ شي او غلان دی اوچ شي څوک ته پیوستی شي نه رسول الله مبارک او فرمایل دی نو باسا وی مې چې دا خو اوچه ده تی هم اوچ ده غلان دی هم اوچه ده وی ته که موږ ته اجازت کې موږ به ځان له اوله شو مې اوله شي څه دي پکې څه له شی داسې ده لکه چې یو توقې له زور ورکوي د توقې نه پی وځي څه وی رسول الله مبارک راغی هغه چیلې په غلان زبان دی لاس راخ که په تو باندې غلان هم د پیو ډکه شو تیم د پیو ډک شو او په خپلو مبارکو لاسو اوله شلا رسول الله مبارکم پی اسکل ابو بکر رضی اللہ عنہم اسکل مام اسکل عبداللہ ابن مسعود و توی دا چل ما تا نخے اگوی گری دا سا انجینیری دا یا سا چل دے اب دا خودی رسان چل دے بس اوچی چلے براولم و پی بتے اباسم دا چل براتو نخے حضور پاک ورطو فرمائل عبداللہ ابن مسعود تا تب ان قریب خدای پاک دیر چلونه خی انشاءاللہ دیر براتو خی اگا عبداللہ ابن مسعود اللہ مسلمان کا دا معجزہ شو
د کافر د پاره د ایمان راوړو دلیل او د مسلمان د پاره برکت د مسلمان د زړه تقویت ور سره حاصل شي او مسلمان ته پکې خیر ملو شي او برکت ځکه خو صحابه فرمایي كنا نعد الآیات برکتا وی موږ به دا معجزې برکت شمیره موږ له پکې خیر راته د معجزې په برکت وتعدون او تاسو تخویف او یارنی سے یریږئ اوهو د صالح علیه السلام او خراله او قوم رکړه نو قوم یې تباه شو په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر غزا ده غزوه خیبر غزوه خندق کافران تقریبا 10,000 کسان رالو په مدینه شریفه حمله کوي او د مسلمانانو صحابه تعداد خو کم نو حضور پاک مبارک مسلمانګرو سره مشوره وکړه چې څوک نو سلمان فارسی رضی الله عنه ورته وویل چې زمونږ په علاقه کې دشمن ډیري نو مونږ بیا خندق کنه نو حضور پاک مبارک هغه ریخ خوښه شو نو مدینه منوره کې یو ځای دی اوس ورته مساجد 7 او مساجد 5 وی دا خلک ولذي وادي عقیق ورته وایي سړی چې دا مسجد قبلتین نه لږ دی خوا راشي نو دغه ځای دا ځای دی او دا غر د هغې یوه شا د مدینې منورې د جومات نه ښکاره کېږي د دې جبل صلع پورې غاړه علاقه خوښه کړه چې یو طرف ته غر دی نو په غر دشمن نشي راختی په غر ختل ګراني نو بل طرف ته کولو میدان دی نو په دې میدان کې به موږ د غر په دې ویښ کې دیره شو یو لوی خندق به وکنه یو کند اوږده نو 3.5 میله کند یې وکنیستله په صحابه وی تقسیم کوي تکله شي 10 غزه په 10 صحابو تقسیم کړه نو هغه انختی یخنی و سحر به نو هغه کې به دوی خندق کنيسته چې یو خوا غره او بل خوا به خندقي میانس کې به موږ ځان بند کو نو کافران به پکه مرাজি نه په غره راختی شي او نه په خندق راتلی شي که په خندق را پوری وځي خو موږ به ورته ولاړ یو په کاڼو یې ویشتې شو په غشو یې ویشتې شو په تورې یې والې شو دومره اوږد خندق یې وکنه 3.5 میله او دونه جوور که چې اوبه پکې راوخته او ښه پلنه مو حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې دا خندق یې کله کنستېده نو په دې کې یو ترړه راووته یو کلک چټان مضبوط پاغی مونږ وسې وکړې خو مونږ نشو میده کولی مونږ وی دا خو تیار پول دی ځکه یو خوا بل خوا که مونږ کنیستل وکړو کافران په دې ځای راشي خو په مونږ را پورې وځي رالو حضور پاک مبارک لا او مونږ ورته ووایو چې د الله رسوله عرضت قدیتن شدیدتن یو سخته ترړه راله داسې دا شګې چې کلکې شي او د هغې نه یو مضبوط یو شی جوړ شي مونږ ورته ترړه وایو یو کلکه ځمکه راله یو داسې ځمکه راله چې په سسکوره او په کودال باندې په ګنتریم نه ماتېږي وی حضور پاک وفرمایل انا نازل ان شاء الله زه در کوزېږم که د الله خوښه شي وی لږ ساعت پس رسول الله مبارک را کوشو و اخذ المعوله اګینتري چې ورته تاسو وایې کودال دوه څوکې چې وي هغه لاس کې واغشتا خو چې ما حضور پاک ته وکتل نو بطنه معصوب بحجر د لوګي د لاس په د خېټه کانه تړلې اوګي ډېر زیات د خېټه باندې کانه تړلې صادر ځان نه توکړو د کمیس په عرب صادر اکثر تا وای نو خېټه می ولیدله وی چې ګینتري واغشته او چته کړه د الله نوم واغی بسم الله غزار ورکو نو دریمه عیسی کانه ترمه شو مکمل شګه شو یو رڼا ته چته شو بیا بسم الله یو دویم غزار ورکو 1/3 دریمه عیسی بیا ترمه شو شګه شو بیا هغه ګینتري چته کړو بسم الله وی او دریم غزار ورکو باقی کانه شګه شو ترمه ټوکړي شو رڼا ته چته شو دو معجزې شوې یو خدا چې پدریو غزارونو هغه غټ چټان لکه د شګو پشان او به د بخاری کې راځي
او بیده د شګو په شان او دویمه معجزه څه شوه چې دا رڼاګانې تې اوچتې شوې نو حضور پاک وفرمایل وی په یو رڼا راته خدای یمن وښو زما امت په یمن ته رسېږي ومقصې وشوه په بله رڼا راته خدای پاک شام وښو زما امت په خدای پاک شام ته رسئ په دریم راته خدای فارس وښو زما امت په خدای فارس ته رسئ ومقصې وشوه دوه معجزې ښکاره شوه جابر وی چې د حضور پاک مبارک د خېټه باندې مې کاڼې ولیده چته ټینګېدی شو ما ته اجازت وغوښتل الله رسوله زه اجازت غواړم کوره پورې وی ځه د جهاد د میدان نه چې څوک هم کور ته ځي اجازت به غواړي دقسې د مدرسې نه چې څوک چوټي اخلي او کور ته ځي اجازت به غواړي نه مشر نه استاد نه د سکول نم زمونږ د سکول ماشومان هم چې ځي نو اجازت به غواړي هره جمع چې مسلمانان پکې شریک یو ځای ناست دي او